فصل فی النظام المحدد دا طول البلد چې زمونږ په ځمکې کم دي که نه طول البلد دا کمې کرښې چې فرض کړی شوي دي دا بر په اسمان کې هم فرض کړی شوي په اسمان کې دې ته بیا ویلی کېږي صعود مستقیم صعود مستقیم ٹھیک شو نه یا ورته وایي مطلع استوایي مطلع استوایي دی خطوط تا او دایره زمانیه ورته وایي ٹھیک شو نه او په طول په عرض البلد او په میل الشمس کې فرق نشته بالکل د دې متوازی دي چې کومه مبدا د عرض البلد دا نو د هغې په محاذات کې د میل الشمس مبدا هم ده یعنې د اسماني عرض البلد مبدا هم ده چې هغې ته معدل النهار وایي پوهېږې پې خو د طول البلد زمینی او طول البلد اسمانی د دې په منځ کې لږ فرق شته هغه فرق پکې یو خو په نوم کې فرق شو که نه دی د طول البلد وي هغې ته صعود مستقیم رایټ ایزنشن یا مطلع استوایي رایټ ایزنشن دا ورته په انګریزۍ کې وایي بل د دې په مبدا کې هم اختلاف دی د طول البلد مبدا چې د خطي گرینیج دی خو د دغې دوائر زمانیه او د دې مبدا اعتدال ربیعي دی اعتدال ربیعي دی بل فرق پکې دا دی چې دا طول البلد چې دی نو دا په دواړه طرفه حسابیږي د خط گرینیج نه یعنی د گرین ویج نه مغرب طرف ته 180 او مشرق طرف ته 180 خطوط دي پوه شوې پې او دغه دوائر زمانیې چې دي دا یو طرف ته دي شمارېږي دواړو طرف ته نه شمارېږي 180 181 182 183 184 هغه داسې راغلي دي 360 پورې پوه شوې پې او بل فرق پکې دا دی چې دا طول البلد چې دي نو دا په زاویې استعمالیږي لکه مثال زمونږ وایو چې زمونږ د دې ځای طول البلد 71 اشاریه څه شی دی موبایل کې وګورئ تو دې کې شته دی هغه البرب کې لوکیشن ورته کې وګورئ 758 71.758 دقه دی تقریبا 71.758 او دغه دوائر زمانیه چې دي دا په د اشاریې نظام سره نه حسابېږي دا په درجو دقیقو ثانیو په دقیقې سره صرف حسابېږي کیسه باندې پوه شوې دغه دقیقې ثانیې دا چې دي لکه وختي مونږ وی چې د مغرب دپاره به زاویه الو 90 درجې 50 دقیقې یا که اشاریې نظام ته یې راوړې نو 90.833 داسې و که نه او که په ګنټو منټونو کې شمارې نو 90 درجې او 50 دقیقې دغه رایټ ایزنشن چې وي دغه دوائر زمانیه دغه ټول په دقیق ګنټو منټونو په اعتبار سره هغې سره شمار راځي پوه شوله بس اوس بل څیز راشه میل الشمس دغه مو ویلی کروي محدد نظام په دې 83 صفحه باندې دی دا داسې نظام دی که نه چې په دې کې په دې ځمکه باندې یو شی تا ته نامعلوم دی نو هغه به ته معلومولی شي ټیک نه لکه مثال په طور ته ما ته وایي چې داسې وکړه چې ماله د سوات نقشه جوړه کړه د اوقاتو ټیک ده نو زه به اول وګورم چې د دنیا په مخ د سوات په کوم ځای دی
د هغې طول البلد عرض البلد به را معلوم کم د دغې مطلب به دا وي چې د دې په دنیا کې دا پوزیشن دی دا په دې ځای دی ټیک ده لکه مثال د هغه ځای طول البلد 70 دی زه به وایم چې موږ د خط ګرینیج نه په 71 وي هغه ته په څو دی 70 د هغه ځای عرض البلد بالفرض هغه 35 وي زه به تاسو ته وایم چې هلکه مونږ د خط استوا نه په 34 یو سواد ته په څو دی په 35 دی پوه شوې زه ته وایم چې هلکه چېرته ځې سواد ته ځم خو معلوم راته نه دی چې کوم ځای دی نو زه وایم چې 35 عرض البلد او 70 طول البلد ځان ورسوه دغه سواد دی پوه شوې نو د علاقو معلومیت په دې اعتبار سره کېږي طول البلد عرض البلد په اعتبار مثال په طور زمونږ هغه یو ملک یو شهر ته یادې ته دلته وایې چې زه د دې ځای نه د امریکې نقشه د اوقاتو روباسم یا امریکا په کوم ځای باندې ده ټیک ده د هغې طول البلد عرض البلد روباسه تا نه چې تا چا تپوس کړی دی چې امریکا کوم ځای ده نو وایي مونږ په 34 عرض البلد او په 71 طول البلد یو او هغه په پلانکي طول البلد او په پلانکي عرض البلد ده ټیک شوله بس هغه ځای ته ځان رسوه امریکې ته به ورسي وشوله یا که اوقات وي چې راله روباسه که نه وایي ټیک ته راځه کښېنه دقې طول البلد او عرض البلد مطابق الاوقات روباسه میل و شمس کې خو فرق نه راځي خو په طول البلد عرض البلد کې راځي که نه ا دې را معلوم کړو د هغې مطابق وایي دا والا د امریکې د پلانکي ښار نقشه دا واخله د اوقات الصلات ټیک شوله په دې طول البلد عرض البلد سره چې دا کوم څیزونه د دنیا د یوې خطې هغه تحصیل کېږي هغه سړي ته معلومیږي نو دې ته ویلی کېږي کروي محدد نظام یو بل دے افقی محدد نظام اس میں کسی جرم کی تعین کے لیے السمت اور زاویہ ارتفاع بتا دیا جاتا ہے یو بل دے افقی محدد نظام دی نظام کی بتا اگر نامعلوم سیزونه معلومه چې کوم په ځمکه نه دي بلکې د ځمکې نه بره دي په فضا کې دي ٹھیک لکه مثال په طور ته اوس ویل لکه اوس نور په کم ځای دی اوس سپوږمۍ په کم ځای ده د پلانکې ستوری پلانکې ستوری نو په دې کې هم د دوو څیزونو معلومیت دا ضروري وي یو د دغې ځای د دغې جرم دغه جرم سماوي چې کوم یو دی د هغې هغه اسمت به معلومې عظیمت چې دی زمونږ د شمال نه به دوره درجې دی زمونږ د شمال نه شي ګر چاپېره 360 درجې دي که نه دی زمونږ د شمال نه به د پلانکۍ درجه دی او دویم شي زاویې ارتفاع به معلومې دی دلته مثال په 50 دی 50 عظیمت دی او بیا 30 بلند دی وایي به دغه ځای دی 50 درجې زاویې دې شي جوړه کا او بیا 30 درجې بلند جوړه کا وایي په دغه ځای دا پلانکۍ شی دی اته چې ګوري په عظیمت او زاویه ارتفاع په دې سره چې څیزونه معلومه دی نظام ته وي افقي محدد نظام ٹھیک ده بل دی استوایی محدد نظام په دې کې څیزونه معلومیږي په مطلع استوایی او په میل سره د دې پلان کې شي میل دومره دی میل عرض البلد دی که نه خو دلته عرض البلد یې ولته صحیح میل وي نور او ګوري میل الشمس دوره دی سپوږمۍ ګوري میل القمر دومره د مریخ ګوري میل المریخ دومره میل المشتري دومره او مطلع استوایی دلته مونږ طول البلد حسابو هلته مطلع استوایی یا صعود مستقیم پوه شوې که نه دغه بیا زمونږ کار نه دی ټیک شوله دغه بیا او نه دغه په عامو سترګو سره دی پته لګي بلکې دی په غټو غټو جدیدو آلاتو سره پته لګي وشوله